د جماعت اسلامي د دریو صوبایي حلقو او یوې قومي حلقې د نامزدو امیدوارانو لپاره جماعت اسلامي مندڼ د استقبالیه کنونشن تابع کړې وه. د امیر جماعت اسلامي مندڼ شهزاده خان په صدارت کې په کوزناوګي کې تابع شوی دغه کنونشن کې د پی کې 25 امیدوار راجولی خان، د پی کې 24 امیدوار انجینیر ناصر علی خان، د پی کې 23 امیدوار وزلی امیر محمد حلیم باچا، د قومي اسمبلی امیدوار سابق صوبائی سپیکر باجهان خان، د سیاسی کمیټې چیرمن عبدالغفار خان، نائب امیر مولانا نور الامین، پریس سیکرٹری بارمزیب، د جے آئی یوت مندڼ صدر فتح البشیر، د الخدمت مندڼ صدر تیجدار احمد خان او د سوشل میډیا ټیم کارکنانو ګډون کړی وو. استقبالیه کنونشن ته محمد حلیم باچا، باغجان خان، راجولی خان، انجینیر ناصر علی خان، عبدالغفار خان او شهزاده خان خطابونه وکړل. مقررینو وویل چې جماعت اسلامي د پاکستان واحده پارټي ده چرته چې ټیکټونه په میرټ د کارکنانو په مشاورت ورکولی شي. هغوی وویل چې د جماعت اسلامي فیصلې په میرټ او د کارکنانو په مشاورت کیږي، ځکه جماعت اسلامي په ټوله صوبه کې د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی د پاره امیدواران نامزد کړي او څه قسم ګیله افغان پکې نه دی راغلی. مقررینو وویل چې پی ټی آی او پی ډی ایم د یوې سکې دوه رخونه دي او دواړو سره د ملک د غریب ولس څه قسم فکر نشته. هغوی وویل چې د جماعت اسلامي د نیک او صالح قیادت سره د ملک د مسلو حل موجود دی او موږ عوامو ته اپیل کوو چې پر روان الیکشن کې د جماعت اسلامي په نیک او صالح قیادت اعتماد وکړي چې ملک په خپل خپو ودرېږي. هغوی زیاته کړه چې ملک د هر قسم قدرتي وسایلو او افرادي قوت نه مالامال دی، خو د کرپټ حکمرانانو د غلطو فیصلو د وجې د ملک بچي دوه لکه قرضدار دي. په دې موقع د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد حلیم باچا او امیدوار پی کې 25 راجولی خان د جماعت اسلامي سوشل میډیا ټیم ته په حق کارکردګۍ اعزازي موپلرې واچولې او د هغوی د حق کارکردګۍ ستاینه وکړه. په استقبالیه کنونشن کې د اسلامی جمعیت طلبه مندڼ صدر فیاض خان کمالزی ناربازي وکړه. نن د ملک ته حالت چې کوم دی، نن دا ناګفتبیح دی، نن دلته سیاسي عدم استحکام دی، نن دلته معاشي عدم استحکام دی، نن دلته مهنګایي ده، نن دلته بیروزګاري ده او نن دلته یعنې مطلب دا دی هغه ملک چې هغه د الله پاک یو بهترین نعمت و چې هغې ته پاکستان وایي، د هغې جغرافیایي صورتحال ته ګوره، حدوحال ته یې ګوره، د هغې سټریټیجک اهمیت ته ګوره، د هغې وسایلو ته ګوره، د هغې دریابونو ته ګوره، د هغې ځنګلاتو ته ګوره، د هغې معدنیاتو ته ګوره، د هغې موسمونو ته ګوره، د هغې زرخیزې ځمکې ته ګوره. او بیا یې مطلب دا دی چې زمونږ او ستاسو بچی دې دنیا ته راځي نو هغه مطلب دا دی 2 لکه روپۍ قرضدار یې راځي. ورونو دا څه وجه ده؟ مرض معلوم دی، تشخیص هم وشو او علاج هم تجویز شو. ورونو 75 سال کې په دې کې یعنې مطلب دا دی هغه مفاد پرسته سیاستدانان، هغه یعنې مطلب دا دی فوجي جنتا، هغه د جسټس منیر په شکل کې هغه عدلیه او هغه یعنې مطلب دا دی زرد صحافت والا او هغه غلط نظام تعلیمو، دا ټوله ملغوبه او سیول بیراکرسي دا چې روانې نو ورونو د 75 سال داستان نن د دغې نه عبارت دی چې دلته یعنې مطلب دا دی سیاسي عدم استحکام دی، معاشي عدم استحکام دی، مهنګایي ده، بیروزګاري ده او مطلب دا دی وایي نوکرۍ په بیه باندې خرڅېږي. ورونو مرض هم دقه نااهله قیادت دی، دقه نااهله قیادت چې دی مطلب دا دی جماعت اسلامي دا جدوجهد دی چې که تاسو دلته امن غواړئ، که دلته تاسو حقیقي ازادي غواړئ، که دلته اسلامي پاکستان غواړئ، که دلته خوشحال پاکستان غواړئ، ورونو دا بیانیه صرف او صرف د جماعت اسلامي سره ده چې د کرپشن نه پاک پاکستان واحد جماعت اسلامي د دې حل په ملک کې د اقربا پرورۍ نه پاک پاکستان واحد جماعت اسلامي حل په ملک کې د امپورټډ خلکو
حکومت خلاف صرف جماعت اسلامی حل لے څنګه چې زما د ورور خبره وکړه په سیټ کې په نمایندګۍ په هغه وخت کې صاف سپا او صاف چې د الفاظ تاسو ټول ته معلوم چې مشتاق صاحب په هغه حواله ویلو چې تاسو کله سټیټ بینک IMF ته حواله کوئ تاسو د امریکې او د IMF غلامۍ ته ځان حواله کوئ نو د غلامۍ نه د ازادۍ او د الله پاک د بندګۍ صرف واحد جماعت اسلامي حل دی په دې حواله باندې زه دې سره یو خبره کو نور یو ځای کوم ټیم خپلو مشرانو ته پرېږدم زه په خپله علاقه کې ګورم که زه د ډبان اختر نه تر ناګرای ګورم که زه د ملکان نه تر ناګرای ګورم که زه د املوک نه تر ناګرای ګورم او که د چنال نه تر ناګرای ګورم او که زه هغه چې د تورغر سره په پوله د خانانو ډیری او د شاهزادې دغه روډ ګورم که زه د دې ځای نه واده د باډا سیرای نه تر یاسین پورې کوم روډ ګورم او د یاسین نه درمایي پورې ګورم او که د مندړ تحصیل د ګوټ د روډونو حالات ګورم او بیا د خپل د دې واکدارانو کم چې د قومي اسمبلی سره تړون دی او کم چې د صوبایي اسمبلی سره تړون دی د هغې کرپشن د هغې ظلم او زیاتۍ چې ګورم نو دا نن جمع دا چې ګورم نو واضح هغې ته اواز ورکوو چې انشاءالله د اقتصاد وخت روان دی دا کم ظلم او د ظلم کردار چې کړی دی زمونږ پی کې 25 خاص کر چې پسمانده ساتل شوی دی ستاسو د خاندانونو او ستاسو د کردار په وجه باندې انشاءالله دا ځوانان دا جماعت اسلامي به ستاسو احتساب کوي نو ځکه موږ دا خبره کوو که چېرې د غلامۍ نه د ازادۍ خبره وي نو هغه صرف دغې هر جماعت اسلامي دی د الله پاک په بندګۍ کې دی لہذا په دغه حواله باندې موږ دا صفا خبره کوو که حقیقي ازادي غواړئ نو صرف د دې هر چې دی نو جماعت اسلامي دی چې هغه صرف د بنده غلامۍ نه د الله پاک د غلامۍ دپاره خلک تیاروي او دا خلک څه دپاره وایي څوک وایي عمران خاني منو څوک وایي پاچا خاني منو او څوک وایي چې دی بله منو څوک وایي بله صرف واحد په ملک اسلامي تحریک دا ځوانان په ملک د اسلامي تحریک دا مشران دی وایي صرف او صرف موږ په ملک د اسلام د غلبې او اسلامي قانون غواړو او خلک د اسلامي قانون او د الله پاک د بنده ګۍ د غلامۍ دپاره کردار ادا کوي د بندیغان دپاره نه لہذا زه خبرې را ختموم اجازت اخلم خو دغه خبره ده چې را کومه خبره کوي چې هر جماعت اسلامي دی که موږ او تاسو پې سوچ وکړو پرون هم خلک چې نن غونډ شو او نن دغه شانتې راغی بې مقصده او موږ او تاسو دلته یو مقصد دپاره راغلي زه د جماعت اسلامي تحصیل مندړ تنظیم ته د هغې ذمهدارانو او کارکنانو ته په دې عظیم الشان استقبالیه کنونشن په انعقاد مبارکباد پیش کوم هغې ته خراج تحسین پیش کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې هغې دلته په بھرپور انداز باندې د کارکنانو د ذمهدارانو یو کنونشن منعقد کړی دی عزیزانو څنګه چې دلته ذکر وشو چې په دې وخت کې په ملک کې چې کومې سیاسي پارټۍ په میدان کې دي نو هغه سیاسي پارټۍ کمې او پراپرټۍ زیاتې دي او هغه پارټۍ چې هغه د ګروپ بندو په شکل کې هغه یو بل ته د کنځلو ویلو په شکل کې په میدان کې دي په دې حالاتو کې موږ د الله تعالی شکر ادا کوو چې زموږ د یو داسې اجتماعیت سره د یو داسې جماعت سره وابستګي ده چې هغه په دې ملک کې د اسلام د غلبې دپاره د دین اسلام د سربلندۍ دپاره د قرآن و سنت د نظام دپاره په دې ملک کې سرګرمۍ عمل دي او د دې نظام دلته د رایج کولو دپاره هغه په سیاسي میدان کې حصه اخلي موږ او تاسو د هغې وطن اوسېدونکي یو چې د هغې وطن نوم دی پاکستان د دنیا په تاریخ کې دوه ملکونه داسې دي یو ملک مدینه طیبه
د مدینې هغه ریاست و چې هغه د کلمې په بنیاد باندې د کلمې په نوم باندې آزاد شوی او بل دا وطن زما ستا د خوږ وطن پاکستان دی چې دا د کلمې په نوم آزاد شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او نمونه هم دواړه یو شان دي مدینه طیبه پاک ښار او پاک وطن او پاکستان پاک وطن او پاک ښار نمونه هم یو دي مطلب هم یو دی که په دې پاکستان کې هغه د لا اله الا الله نظام راغلی نو دا پاکستان به نن په دې پوزیشن نه و بلکې دا پاکستان به هغه د مدینې د ریاست په شان هغې مقام ته تللی و چې په هغې کې به ترقي او خوشحالي دومره وه چې یو صحابي ذکر کوي ویا خو هغه دور و چې موږ به څرمنې خوشتولې هغه هم ټویلې او نن دومره ترقي راله چې زما د کور ګوټونه د اشرفونو ډک دي په مدینه کې خلک زکات ګرځوي زکات اخیستونکی پاتې نه شو امن دې ځای ته راغی چې یا خو هغه وخو چې په لارو کوڅو کې به څوک محفوظ نه شو تللی قافلې به لوټلی کېدې د قافلو تحفظ به نه او یا دومره امن د اسلام او د شریعت او د مدینې د ریاست په بنیاد راغی چې د ریاست د یو سر نه بل سره پورې زنانه د کالو ډکه را روانه ده ای کې وازي خو هغې ته د هېڅ چا یره خوف نشته او د هغې ریاست د هغې امیر المؤمنین وویل چې زما دې په رب باندې قسم چې که د فرات د سیند په غاړه سپی د تندې مړ شو زما سره یره د الله تعالی به د هغې سپي تپوس رانه کوي دومره پکې فارواني راله نن نو هغه پاکستان به هماغې مقام ته رسېدلی و نن د پاکستان صورتحال چې الله تعالی ټول نعمتونه په دې وطن کې موږ له راکړي دي که دې وطن کې د سرو غرونه دي که زمرد دي که پټرول دي که ګیس دی که ځنګلات دي که دریابونه دي که څلور موسمونه دي که 65% ځوانان او زلمي دي خو نن نو د دې ټولو نعمتونو باوجود نن پاکستان 51,000 ارب روپۍ قرضدار دی نن پاکستان د IMF او د ورلډ بینک او د ایشین بینک او ټولې دنیا قرضدار دی نن زموږ په لاسونو کې د دنیا د ملکونو هتکړۍ دي زموږ په خپو کې بیړۍ دي نن دا ټول قوم غلام دی غلام نن پاکستان چې اټمي پاکستان دی خو نن بجلی خپله پیدا نه کړی شوه نن دلته د لوډ شیډینګ او تورې تېرې دي نن ځوانانو سبقونه ویلي دي پلار او مشران پې خوارۍ کړي دي خو نن په ترخ کې فایلونه نیولي دي په دفتر وګرځي هغې ته روزګار نه میلاویږي نن په دې وخت کې هغه پاکستان 2.5 کروڑ بچی هغه د سکول او د کالج نه بهر دي په مصري خانه کې کار کوي هغه نن په هوټل کې کار کوي په بل ځای کار کوي هغه د سکول او د کالج نه محروم دي نو زما ورور مطالبه کوله چې دې حکومت کوم اعلانات کړو هغه ایکسپریس وے چېرته لاړه هغه ټنل د کړاکړ ټنل چېرته لاړ هغه میډیکل کالج چېرته لاړ او دغه شان د ګیس افتتاح یې کړی و هغه ګیس چېرته لاړ ورونو دا څه کوي نن پاکستان نن خو دلته په دې وطن کې خلک نارې وایي موږ هغه ورځ بلکې د تېرې 3-4 میاشتو مسلسل یو تحریک شروع کړی د حقوق ملاکنډ په نوم باندې د ټوله لویه خبره دا ده چې په دې ښکلي وطن کې ښایسته وطن کې امن نشته خلک د کور جبار ته که ځوان دی او که مشر دی او که کشر دی د کور راوتي د خلکو سره یری په سینه کې زړه نه چې دی به کور ته رسي څنګه د امن او امان غټه مسله ده امن نشته دلته روزګار نشته دلته لارې کوڅې ماتې د دې ټول الله تعالی د ټول نعمتونو باوجود پاکستان د هر نمونه ترقۍ نه محروم دی ورونو مونږ وایو چې دې پاکستان د ټولو مسایلو حل صرف دا دی چې دلته اسلام راشي شریعت راشي اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان دا پاکستان اسلامی پاکستان جوړ شي د قرآن او سنت نظام پکې راشي نو دا والا خوشحال او ترقی یافته پاکستانی دلته کرپشن به نه ختمېږي غلا به نه ختمېږي چې دلته اسلامي شریعت راشي دلته تېر حکومت وي چې دا حکومت راته وي ووټ فار چینج د ترقۍ تبدیلۍ دپاره د بدلون دپاره ووټ راکوي وي کرپشن فری پاکستان جوړوم ورونو د 15 ارب روپو غلا چې په کوم حکومت کې کېده په دې نوي پاکستان کې هغه غلا ورسېده 17 ارب روپو ته روزانه پاکستان کې 19 ارب روپۍ کرپشن کېږي 19 ارب روپۍ کرپشن کېږي دا کرپشن دا غلا دا به څنګه ختمېږي
چې په دې کې یو پاک سوچه قیادت راشي، هغه قیادت چې هغه قابل وي، هغه ایماندار قیادت وي، او دا ایماندار قیادت، پاک قیادت، ټیلنټډ قیادت دا صرف د جماعت اسلامي سره دی.